انا ودريقة انا ريانة دا اخوتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختر دي مبارك يا روجي تراوي منزونا او دسونا. اوس مبارک دي دا راته وایه چې دا خو بوتلې دي په دې څه کې دا بابا راته وایي بوتلې راوړه مېلمنو له. هغه مېلمنو له ستاسو کره مېلمانه دي او که نه اختر دي هر چا کره مېلمانه دې خوا چې سړک دی دا واله ښه بس زه مېلمانه به ناست یله دا بوتلو نه م خلکو اوس رواج ساز کړ. مخکې به چې لاړې چېرته نو وي چای وڅښه اوس وایي بوتل وڅښه په دې ورځه. يا خلق شو تروري وتروري هلا دا مسلمان بچی راغلی بخیر راغلی بچی. اختر دې مبارک شه تروري. استاد مبارک دی بچی. څنګه خیر دې بخیر راغلی بچی. څنګه مور دې څنګه وا؟ شکر دې ټول خري په خبره خیر ده. خیر دې شکر دې. یا بچی ته کینه د تعالی لکسرالم ها کینا تروري نور د اختر مبارک لا پاتې خیر دې دې خلکو کار ګرځو. کینه بچی ډیره موده پس هم راغلی لا اوس به چې زما کینه لګ مې چې اوس مې دا ترور څه پسې لاړه چې چا کرم سره سي اردو بس بوتلې دي او بوتلې دي او بس ترور هم داس په تاسو وایو. یا بچی دا مې د لراوله کنه او توتی ګل بچی مې وختي رسې بوتل پسې لګلې اوسه پورې رانه دې څه کو ترور هر چا کرم بس بوتلې دي او بوتلې دي. زه خیر دې بچی دا غي توتی ګل بچی مې راغی. اله دا خو مې ترورې زوی راغلی دي. هاي توتی ګل اله ترورې زویه اختر دې مبارک شه. کینه روجې تراوي لګلې یو داسې ټیم راغلی مړې بې خو ورګه ابا سر ته شکل ترورې زویه نو دا وګوره تو خیر دې مانه لږ مشر یې کړه. یا بچی دې بوتل څه چکر کړ دا ولې وایي څه چل مې کړی دی بې ارزه کې خپل عادتونه کېدو خو نیم دې دیوالې دي. دا وګوره ترورې زوی نو انصاف پتا دې ګرمۍ ته وګوره ترور ماشوم دې بس ګرمي ده خیر غلطي دي کیږي. هغه بچی زه ګلاسونه راوړم ها یا راخو توتی ګل څنګه خدا شکر دی مې انسان نه غلطي کیږي نو زناور خو زناوري زناور نه غلطي کیږي نو انسان خو انسان نو دا والا بچی واچو ته بي واچو ته ها ډیره موږ بس راغلی. ترورې بیا دا راته وایه چې روجې تراوی په خیر وشوې که نه؟ شکر دی هر څه په خیر. تراوی دې کولې؟ شکر الحمدلله تراویح خو کولې. ها که نه ما وی کاسې نه ګرځېدې د تراوو وخت کې. تراویح به هم کولې. ها شکر دی ځه شابه خوره کبان دي ها بیبي شابه ګیلاسونه د خیره ډک شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا والا مېلمه له ولې مېلمه له ورکوي دا والا شابه وایي زما ترورې زوی دی ښه مېلمه خو نه دي. ولې او بیبي ته نسکي نه بچی زماړه ته نه کېږي دا شي بیبي دا کبان خو زماړه ته کېږي. بس خوره شابه مېلمه ته پرېږده تار وخت دا کېږي. مړه بیبي داسې بې زما د خبرې کې ښه هغه بس خوره شابه بس ځان ډېر نه مړومه بیبي یم ګرځم به مبارکۍ به د اختر خلکو له ورکومه او خلک به راباندې هر څه خوري ځان ډېر نه مړو صرف دا شربت کم اوسم. یا سلیمان بچی دلته به څه ووایو نو ټوله ورځ د ماشومانو او دغه کوي حرکتونه نو غټ سړی هغې غټ سړی ما د بیبي زه لاړم ها ضرورت بیا ځان خمون کو بیا ځه بس لاړم که نه خلکو له مبارکۍ ورکوم ملګري مې دي هر څه مې دي د خیره. زه ترورې بس زوم درنه ځم صحیح ده. کېنه بچی بیا به وروستو ځه که نه ترورې بس نور مې مې ساره وه داسې نه هغه تره کرم لږ وردم که نه او چکر ومکر رمزو ټوله لکان مې به تمه کړي دي نو زه بیا به را چکر شم صحیح ده. صحیح ده بچی زه خو ځې خو په چکر وغواړې ښه په احتیاط ځې په موټر سایکل صحیح ده ترورې بس لاړم ښه زه په مخه یې ښه بچی الله دې مل شه بچی. الله دې لري ساره داسې ډېر زیات مېلمانه راغلل خو هسې ښځې دا راته ووایه چې ساره داسې به څومره بوتلې څښلې شوي
هاي سړیا ته د اختر پر ورځ مې حسابونه کې ما بوتل وشمارلې 15 بوتل اسکلې شوي دي خو یا سړي اختر د زړه غټ ساته ویم زړه مې غټ دی پروا نشته ورونه ډبېدو ولې نه سړیا زمونږ ور دی هله بوتل راواله ډېره ښه ده زه ورځم چې بوتل راوال یس بیا ته منډه ګوره ستا راته څه ناستې چې څوک راغله شابه ډېره ښه ده بابا ورغلم څوک ونشته خدای خبر چې دا اوس څوک راغلل اوس بیا بابا ستا بر ماشومان لوبې کولې ماشومانو ښځې دا بوتل سنبال کا بیا به په کار راشي السلام علیکم توتی ګل اختر دې مبارک شه روژې تراویح مبارک شه یا توتی ګله شکر دې ستاسو دعاګانې دي لکه مړه د دنیا ملګري ستا دریاب ته چکر له لاړه زه یم چې چکر له چېرته لاړ شو یا مړه نو مو ته به چکر ځو السلام علیکم وعلیکم السلام اختر دې مبارک شه ستا اختر مبارک شه روژې تراویح هر څه مبارک شه جامو کې د خو ګلونه کړي دي ګورې ښه ولې تا د پته نه ګزار یوه جوړه کې ګل هم سټایلش یې ګورې ښه مړه به ستا خبرې پرېږده علي ویم مو دې څه دریاب ته چکر له ځو لکه زما هم زړه کېږي که نه او چینچیم ده را سره الو کار وشو بیا څه دي یم زه به هم بوځم که نه خو یو خبره ده د تېلو یو 300 روپۍ به تاسو راکړې او نوره خرچه چې کم ده که نه هغه به په شریکه وکړو بس صحیح ده که نه بس ټیک شو وای دا خو توتي ګل دی ورځم چې د اختر مبارکي ورته راوکړم ټول به شریکه پیسې راغونډو نور ملګري را پیدا کړې که نه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر یا نه اختر دې مبارک شه ما سره اختر مبارکي سار کړې ده په ارام کښېنه ما سره مبارک کړې اختر دې مبارک شه ریانه چکر له خو نه ځې ځم که نه بس دی چې ځو راځه یو دې شو ځه یو دې شو پیسې میسې در سره شته کو نه او ښځه بس راځه ما وشوه راځه چې ورځو او که نه پلار یې نوکر دی ویم توتي ګوره ویم دا دی صحیح دی دلته ودرېږې که نه او زه دله د زانګوګانو ټیکټونه رالمه ټیکټونه اخوا به مې بوتلې وی خو ډېر رش دی روک رانه نه شي ښه ښځه په دې وړو باندې خیال کوه زه زر راځم ښځه زر راځه ښه الا توتي ګوله څونه هشته څونه دي زه بسملي خورم ښه ښځه زه ورځم زه الا څونه هشته څونه دي زه ورغلم وای دې مسؤل له ورغلې الا دا خو خلکو چې پکې ټوپونه وي دا خو هغه څیز دي الا ورځمه چې زه هم پکې ټوپونه ووم ریانه ته دلته ویم کښېنه که نه خو بیا چېرته لاړ نه شي کار رالی ونه ګورې د هغې نورو دوو پسې ورځمه ښه مه یارېږه دا ټول مې ملګري دي دوی به هم درته خیال کوي خو بیا رالی کار ونه ګورې دستۍ کې راځمه بس پیسې خو راته نشته ماما پیسې راته نشته
ماما تاسو راځه تر ما تاسو دونه وی چې په یو ځای باندې کېنئ خو دلته چېرته اوبه وړوې بیا به مې څه کړو سړي سمو عالمه ویمې په ګرځېدو مړه لښتې ماتې کړې هغه خو ماشوم دی ته خو لوی سوټا یې که نه دلته دې ماشوم سره کښېنه بیا چېرته لاړ نه شي غواړې بیا چکر له نه راځم نو دا زما کار ورسره دې ځای نه تلې دغې بل توتي ګل پسې ورځمه زر راځمه خو ګورې دې ماشوم ته هم خیال کوه بله ورشه والله کې بیا چکر له راځم در سره په دې چکر وم مړه څه سره بیا به نه وویل ستا مړ څه کې کاري تاسو ته چې ما ویل ته کښېنې دلته ځان ځانله کارونه کوې راځه شابه راځه بل ځان له راوړه که نه وایي ځان را بل مې هم را پیدا کړ کله چې را پیدا شوې داسې کې مړه څوک چې مې ولې مړه مې هم تیار مې نه وي ښه مې درته وویل چې دلته کښېنې دلته کښېنې زه راځمه او ټیکټونه درله رالم او تاسو بیا غیب وې او ټیکټونه ستا که نه شابه بس اوس ټیکټونه میکټونه نشته ملګري په ګرځېدو م را لښتې ماتې کړې ستړی م کړم اوږې شوي وو زه چې زه چېرته خوراکه کوم ښه بیا به ټیکټونه ورته سره ګورو راځه راځه سره باندې وکړه راځه سلام علیکم استاد جي مزیدار کبان کیلو پسو دي چې لشي پکې ني لشي به پکې وي غټې لشي به پکې به 500 ما غټې لشي دي پکې وي خو چې هغه نری نری پکې ني ماشومان دي را سره غټې لشي به پکې بس مزیدار یو کیلو پاخه کا زبردار لکینه ده ان شاء الله واړه مې کینولې خو لږ زر کوه تعظیم ده ښه صحیح ده بس 10 منټه کې دا ډېره مهرباني اوس به کبان راشي ښه هلو هغه دې راغلی ماشاءالله ویمې روژه تېره شوې ده که نه او نن به راته نه وایې ګورې چې مه خوره بسم الله واغلا تاسو له مې ویلي دي ښه سپور خو مه خوره که نه لکه دا څنګه توتي ګوله لږ په قلار مړه شابه د نظره مې که د نظره کول باندې نه ستا په خولې کې څو غاښونه دي زما په خولې کې او 32 ولې ماشوم یم هسه 32 غاښونه دي که نه ډاکټران وایي 32 غاښونه دي او په یو لوڼۍ باندې به 32 خونده وی ښه هله 32 خونده دا به یم ته وښه دا به دا څوک وي ویم دا چې دې پیونه ویل که نه نو معدې ته نقصان رسي سبا څونه د معدې بیماریانې دي او که نه دي شاه دا خو موږ ته سکول استاد ویلي و که نه بس ته خو پې عمل نه کوې که نه ښه ده ښه ده ویمې تاسو هم په قلار خورئ ښه په قلار قلار خورې ښه ګوله مې خو ستا شان نار نه وي موږ په کسور لګیا بله چې نه مخکې وامه ګورې کلمه ووایه بس چپ کې مړه خورې لشو ته پکې خیال کوې ګورې ښه ماما یو بوتل هم راوړه که نه ها بوتل هم ورپسې څکې او که نه بوتل راوړه که نه دا ټول خوښه نو لکه استاد یو بوتل هم در سره راوړه یار او راوړه راوړه السلام علیکم ماما وعلیکم سلام ماما
تا سره کمې کمې بوتلې دي دا ټولې بوتلې دي که نه ماما نومونه یې راته واله که نه نو ډیو دی سپرایټ دی مرنډه دی کوکاکولا دی پیپسي دی تا کوم یو پکار دی هغه سپرټ دی که یو دی پکې نو ها تا هغه راواله هغه درته راواله را دې خوا شه شابه راکړه ښه غټ کو ورکوټ دی مړه بس راکړه غټه واله دا همدغې کار کې یو ختم شوي دي غټ دي پکې ښه ماما دا کې ده بل راواله ولې ګرم و ګرم نه دی ماما ښه یخ دی خو خوښ مې نه دی بل دې راواله بل راواله کوم لیچو والا دی خوښ دي چې درکړم همدغه لیچې راواله دا واله داسې کې لکه ماما دام واله هغه بل کوم یو دی سیناګپ دی که کوم یو دی نه نسپولا دی همدغه کولا نکس دغه شي راواله دام والا دا دی ماما ډېرې بوتلې دي سره ښه او که نه مکمل فرج ډک دی ماما دام کې ده نور کوم کومې بوتلې دي راواله مالا نور یې دوشته نه ستا ما پورې خندا کېږي ټولې بوتلې دې خرابې کړې راجه ته څوړې ما ته ووایه که نه چې زه دله راوالم وایي ماما زه بوتلې موتلې نه وړم نو دا دې راباندې هسې راواغېشتې بوتله نو خبره دغه کېده که نه ماما ساره داسې بوتلې دي بوتلې دي چې خلک یې راباندې څکي بوتلو سره مې نه لګي څه چې بوتلو سره دې نه لګي نو ما له مازغو خرابېدو له راغلي ودې تړم شین دې کم په والو نو بیا څه له راغلي ماما وایم غوږ کړه داسې کار دی که نه ما له بوتل مزه نه ما له دا چس مزه راکوي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، ان کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے، پر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے بلکہ جہالت پر ہی قائم رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لائے، اور ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مومن ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا اور یہودی ہی رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توتیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں اب ہم روزے قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے توتیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک ہی شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام کے جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے میں یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے کہ ابھی ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا،
मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा का हम शक्ल बना दिया गया, और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे, तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में जिंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। फिर जब आपकी वफात होगी तो आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हजरत ईसा को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जिंदा उठाया। जिन लोगों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए या सूली पर लटका दिए गए तो वो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, वो कुफर कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की जिंदगी अता की है वो हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल जाहिलियत फैलाने के लिए नमदार होगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद अपने सहाबा को हजरत खिज़र का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि खिज़र का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र को अपनी बादशाहत नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई तो उसने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार किया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ उनको कोई भी ढूंढ न सका। आपका गुजर एक आबे हयात चश्मे से हुआ। उस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रवायात में मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रिवायत में आपका जिक्र इस तरह किया है कि जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे में जमा हुआ, आपकी मैयत के पास आकर रुक गया, उसने कुछ पढ़ा और वापस चल बसा। इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा ने पूछा कि ये कौन था। उस शख्स के बारे में कोई इल्म नहीं था रखता, लेकिन हजरत अली बोले हाँ ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हजरत खिज़र के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों से सलाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। एक रिवायत है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम समुद्रों में मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं। हजरत खिज़र बहुत नेक और खुदा तरस इंसान थे। कुछ रिवायत में है कि जो बंदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत यानी अबुल अब्बास बिलीला बिन बनकान और उनके अबाउ अजदाद का नाम याद रखेगा तो उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। तफसीर मजहरी में मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया था। हजरत अनस से मरवी है कि मेरा और रसूल अल्लाह का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी कि ए अल्लाह मुझे भी मोहम्मद का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया ए अनस इस आवाज का पता लगाओ ये कौन है। हजरत अनस फरमाते हैं मैं जब उस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा तो कहा ए बंदे तू मोहम्मद का सहाबी है। हजरत अनस ने हाँ में जवाब दिया। उस बंदे ने कहा मेरा सलाम मोहम्मद को पहुंचा दो और उनसे कहना कि इलियास आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस जाकर हजरत इलियास का पैगाम आपको दिया तो रसूल अल्लाह मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हजरत मोहम्मद और हजरत इलियास काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो रसूल अल्लाह ने मुझे भी पास बुलाया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो हजरत इलियास के पास आया तो हजरत इलियास उस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलमा ने लिखा है कि हजरत खिज़र और हजरत इलियास हर रमजान शरीफ में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और रोजे रखते हैं। हज के मौके पर हज अदा करते हुए दिखाई भी देते हैं। ये दोनों नबी बर और बहर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो अभी तक जिंदा हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिंदा होने की रवायात मिलती हैं। कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत नंबर 56-57 में आपका जिक्र इस तरह मिलता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया। शब मेराज के मौके पर चौथे आसमान पर रसूल अल्लाह और हजरत इदरीस की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैर और सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे।
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے اور آپ کپڑوں کی سلائی کیا کرتے اور اللہ کا ذکر بلند کیا کرتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رکھنے والوں انسانوں سے بھی سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رکنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جائیے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ہم برائیوں سے دور رہیں اور نیک عمال کرنے میں سبقت لے جائیں۔